الحمد لله والصلاة على رسول الله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. دا رابع حدیث سلورم نمبر دا حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یو ملګری درخواست کړی و چې تاسو ابتدا کې د دې حدیث او پښتو ترجمه د الفاظو کوي چې دا کم ملګری دي چې هغه الفاظ هم یاد کی، نو زه د دې الفاظو ترجمه هم کوم. ثم يرسل الیه الملک، ثم يرسل بیا راولېږلی شي الیه دې ماشوم ته الملک ملک پرشته، فینفخ فیه نو پک وهي دا پرشته فیه په دې ماشوم کې الروح روح، ويؤمر باربع کلمات او امر وکړلی شي د ماشوم ته د څلورو کلمو د څلورو خبرو. کم کم دي؟ بکتب رزقه، په لیکلو د رزق د دې ماشوم باندې اول نمبر، و اجله او په لیکلو د اجل او د عمر د دې ماشوم باندې دوه، و عمله او په لیکلو د عمل د دې ماشوم باندې درې، و شقی او سعید او د دې خبرې امر وشي چې دا ماشوم به بدبخت وي که دا به نیکبخت وي، دا به شقی وي که دا به سعید وي. نبی علیہ السلام فرمایي فوالله نو زما د قسمی په الله باندې الذي اغه الله لا اله چې نشته بل معبود غیره سوا د الله نه، ان احدکم بشک هر یو کس په تاسو کې لیعملو، ان احدکم بشک یو کس په تاسو کې لیعملو خامخ کوي بعمل اهل الجنة عمل د جنتیانو، د جنتیانو عمل کوي، یعنی منځ او دس روجا زکات د جنتیانو دغه اعمال دي، او د دې اعمالو په وجه باندې داسې شي چې حتی ما یکونه حتی چې پاتې نشي بینه د ده په منځ کې و بینها او د جنت په منځ کې الا ذراع مگر یو ګز پاتې شي، یو مټ فاصله پاتې شي، جنت ته ډېر نږدې شي. فیسبق علیه الکتاب نو رامخکې شي په ده باندې الکتاب لیکل د ده نیټه ختمه شي، ویعمل بعمل اهل النار نو وکړي عمل د جهنمیانو فیدخلها نو جهنم ته داخل شي. وان احدکم دویم نمبر بېشکه یو کس په تاسو کې داسې وي لیعمل عمل کوي بعمل اهل النار عمل د جهنمیانو حتی ما یکونه حتی چې پاتې نشي بینه د ده په منځ کې او بینها د جهنم په منځ کې الا ذراع مگر یو ګز، یعنی دا زنا کوي، دا غلا کوي، دا دوکې کوي، دا سود کوي، دا د کفر اعمال دي، جهنم اعمال دي. نو فیسبق علیه الکتاب رامخکې شي علیه په ده باندې، فیسبقو نو رامخکې شي علیه په ده باندې الکتابو د کتاب نه مراد هم لیک دی او د کتاب نه مراد هم د ده تقدیر دی چې کوم لیکل د ده لپاره شوي دي چې دا به عمر به څومره. فیعمل بعمل اهل الجنه نو دا په دې وخت کې د جنتیانو عمل وکي فیدخلها نو جنت ته دا ور داخل شي. دا د حدیث د الفاظو ترجمه ده. دې حدیثو چې نیم حصه مخکې بیان شوی او دویمه حصه نن موږ بیان کړله، د هغې حاصل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم 120 ورځو ته ورسیږي، 120 ورځې دا 4 میاشتې دي، 4 میاشتې پس په دې ماشوم کې ساه وغورځولی شي او فرشته راځي ملک الروح او الله تعالی ورله دا اختیار ورکړی وي، د اجازت ورته کړی وي چې د ماشوم کې ساه واچوه، هغه د ماشوم ته په دې ګریوان کې پوکې وکړي او دا ماشوم روغ ماشوم شي، انسان ته جوړ شي. په دغه ټیم کې د دې ماشوم تقدیر لیکلی کېږي. تقدیر دا د الله اندازې ته ویلی کېږي، د الله اندازه. الله 3 اندازې لګي، 3 قسمه تقدیر دی. یو هغه تقدیر دی چې الله رب العالمین ځمکه او اسمانونه نو پیدا کړي، 50,000 کاله مخکې الله رب العالمین د کائناتو یو اندازه لګولې وه چې داسې دنیا به پیدا کومه، داسې اسمانونه به وي، داسې به ځمکه وي، داسې حساب کتاب به. نو دا یو تقدیر د الله، دا یو ډېر اوږد تقدیر د الله رب العالمین دی. د هغې نه وروستو بیا دویم تقدیر هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا کېږي
یعنې په دې اول تقدیر کې الله دا اندازه لګولې وه چې په دنیا کې به انسانان به څومره پیدا کومه، پیریان به څومره پیدا کومه، او زه به په دې دنیا کې به خوراکونه څومره پیدا کومه، سمندري به څومره، دا حیوانات به څومره، دا یو اندازه وه. دویم نمبر تقدیر هغه دی چې کله ماشوم پیدا کیږي او د 4 میاشتو شي، نو په دقه ټیم کې بیا د هر انسان جدا جدا تقدیر ولیکلی شي. 50 کال عمر به وي، 50 کاله عمر به وي، دا خوراک به دومره کوي، دا به نیکبخت دا به بدبخت، دا دویم تقدیر لیکلی کیږي. دغه دویم تقدیر تذکره په دې حدیث کې ده. او دریم نمبر یو تقدیر هغه سالانه تقدیر جوړیږي او لیکلی کیږي، څنګه چې قرآن عظیم کې راغلی دی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. د قدر شپه، د قدر شپه ورته ویلې وي، دا د تقدیر شپه ده. یعنی په دې 27 رمضان المبارک شپه ده، یا هر څه چې دا 25 دی یا 23 دی، راجح دا چې دا 27 رمضان دی، چې په دې شپه باندې الله رب العالمین بیا د انسانانو د کال تقدیر لیکي چې په دې کال کې به دا مري که دا به نه مري، په دې کال کې به د بیماري راځي که نه به راځي، په دې کال کې د خوشحالۍ دي که غمونه دي، په دې کال کې به دا څه کوي. نو دا دریم نمبر بیا تقدیر دی. په دې حدیث کې دویم نمبر تقدیر بیان شوی دی. د تقدیر په باره کې زمونږ عقیده به دا وي چې موږ به وایو چې د الله اندازه ده او د الله په اندازه موږ نه پوهېږو. سړی د خپل پلار په اندازه کله نه پوهېږي، سړی د خپل ملک د مشر په اندازه نه پوهېږي، سړی د یو ساینسدان په اندازه نه پوهېږي. نو د الله په تقدیر باندې، د الله په اندازه باندې موږ څنګه پوه شو؟ او ښه ده چې الله زموږ د تقدیر پټ ساتلی دی. که الله تعالی موږ ته را تقدیر ښکاره کړی وی، موږ ته ویلي وی چې په دې 2021 کې ستا مرګ دی، نو دا وخت موږ باندې څنګه تېرېږو؟ که دا موږ ته پته وي چې ته سعودي عرب له روانې حج له او په دې جهاز کې به ستا اکسیډنټ کېږي او دا جهاز به راغورځېږي، څوک به څنګه حج له تلو؟ که دا خبر یقیني وي چې ته په دې ګاډي کې ځې، دا ګاډی اکسیډنټ کېږي، ته به مرې، د دنیا نظام به ځای باندې ولاړو، چا به د خپل ځای نه قدم نه وی اخیستی. په دې وجه باندې الله رب العالمین احسانا او تفضلا زموږ نه تقدیر پټ وساتو. دا د الله احسان دی زموږ سره. په دې وجه باندې موږ به په دې باندې ایمان راوړو. آمنت بالقدر، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله په یو خبر کې کنفیوز کېدی چې دا کار څنګه دی او دا شته او که نشته، بس وایه آمنت بالقدر، په تقدیر مې ایمان دی. حضرت علی رضی الله عنه له یو ملګری راغی، ویل التقدیر ماذا یا علی، تقدیر څه ته وایي علی؟ هغه ورته ښکلی جواب ورکړو، ویل بحر عمیق فلا تلجه، دا جوور سمندر د دې ته مه ورکوزېږه، څوک چې دې ته ورکوز شي بیا د ایمان نه خلاصېږي. ویل لږ راته اسان که. نو دویم جواب یې ورکړو طریق مظلم فلا تسلکه، دا یو تیاره لار ده، توره تیاره ده، په دې کې په دې باندې مزه، په توره لار چې څوک ځي غورځېږي به دې، په دې کې رڼا نشته، یعنې په دې لاره باندې ته پوهېږې نه. او لږ نور راته اسان که. نو آخري جواب یې ورکړو، ویل سر الله تعالی فلا تفتشه، دا د الله راز دی او په دې پسې مه ورښکاره کېږه، د دې تفتیش مه کوه. لہذا دا تقدیر دی. پاتې شو دا سورة رعد کې چې یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، چې کوم د تقدیر علما دوه قسمه بیانوي، چې یو تقدیر محکم دی چې هغې ته مبرم و، یو تقدیر معلق، او دا ټیک دی. د تقدیر دوه قسمونه دي. دا هغه تقدیر کوم چې د انسان دپاره لیکلی شوی دی. تقدیر مبرم او محکم هغې ته وایي چې هغه کې تبدیلي نه راځي، عنده ام الکتاب، بس الله ته معلوم دی. او تقدیر معلق هغې ته وایي چې هغه الله تعالی د یو کار سره معلق کړی وي. لکه حدیث کې راځي چې نیک عمل په عمر کې اضافه کوي، نو دا معلق تقدیر دی. که د نیک عمل پلانې وکړو عمر به زیات شي، کوي نه کړو نو کم به. دا یې معنا ده. د دې سره سره بعضې اعمال داسې دي چې د هغې اعمالو په وجه باندې په تقدیر کې تبدیلي راځي. لکه دعا په باره کې حدیث راغلی دی چې لا يرد القدر الا دعا، د دعا په وجه باندې تقدیر بدلیږي. البته دا پته موږ ته نشته چې کوم معلق دی او کوم مبرم دی، دا پته الله تعالی ته ده. نو دا وضاحت په دې کې دی. ویؤمر باربع کلمات، دغه معنا ده امر ورته وکړلی شي د 4 خبرو. دا 4 خبرې کومې دي؟ ماشوم چې کله پیدا کېږي نو اول د رزق ولیږلی شي، رزق یې ولیږلی شي. دا به څومره خوراک کوي، څه قسمه خوراک به کوي، د شاهانو خوراک به کوي که د ګداګرانو خوراک به کوي که درمیانه خوراک به کوي. د په قسمت کې کم خوراکونه دي، د په قسمت کې څه دي، دا رزق لیکلی کېږي. څنګه چې حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام اداره جبریل راغی، نفث فی روعی الا ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. جبریل له په دې ذهن کې دا خبره واچوله چې انسان دغه وخت پورې نشي مړ کېدی چې خپل خوراک یې نه ختم کړی. نو څومره دانه چې په دنیا باندې د انسان وي نه به ختمې بیا به ځي. یو شو. لہذا انسان دې د ډېر رزق دپاره منډې تړلې نه وهي، د حلال دپاره منډه تړلې دي وهي. دا الله تعالی ورې لیکلي دي. حدیث کې چې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی دی او هغه ټول عمر د آخرت سوچ کوي، نو الله تعالی به د دنیا د غمونو نه د ده لپاره کافي شي. من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره، څوک چې ټول غمونه یو کړي او د آخرت غم ته جوړ کړي. نبی نیک عمل سره زیاتېږي، بعضې نه زیاتېږي، دا الله ته پته ده.
خو حدیث څنګه چې قرآن کې راځي چې اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، عمر نه یو منټ مخکې کېږي نه وروسته کېږي. الله چې کوم لیکلی دی نو حق به وي. په دې وجه باندې زموږ په دې شرح العقاید کتاب کې لیکلی دي چې المقتول میت باجله، چې کوم سړی د چا د لاسه مړ شي دا هم په خپله نیټه باندې مري. دا قاعدو مسله ده، مقتول هم په خپل نیټه باندې مري او عام میت هم په خپل نیټه باندې مري، شهید هم په خپل نیټه باندې مري. معتاد امام محمد رحمه الله کې 8 قسمه شهدا ذکر شوي دي. د دې 8 واړو شهدا په باره کې زموږ د عقیده وي چې دا په خپل نیټه باندې مري. او عمله د عمل هم لیکلی کېږي، عمل به لږ کوي که ډېر به کوي، ښه عمل به کوي که بد عمل به کوي، عمل به ریاکار وي که په اخلاص باندې به کوي، عمل به د رسول الله په طریقه باندې کوي او که د بدعاتو سره به کوي، دا لیکلی کېږي. وشقي او سعید څلورم نمبر خبره، یا خو دا درې خبرې دي. دا شقي او سعید د عمل تفسیر دی. وشقي او سعید دا لیکل کېږي دا بس شقي وي شقاوت به پکې وي بدبخته وي، او سعید که سعادت به پکې وي نیکبخته وي. د شقي او د سعید لیکل باقاعده کېږي. او یا دا جدا قسم دی. دلته یو سوال راځي چې کله الله رب العالمین د انسان عمل ولیکي، د شقاوت او د سعادت ولیکي، الله د چا په باره کې ولیکي دا شقي دی، نو که دا ډېر زیات په زمزم باندې ځان ولمبوي او ډېر حجونه وکړي، دا خو به خامخا شقي وي، دا خو ځان سعید کولی نشي. یا الله د چا په باره کې د سعید لیکل وکړي، نو که دا ډېر ګناهونه ممکن الله خو سعید لیکلی دی، دا به څنګه د الله تقدیر خو نه بدلیږي. لا یبدل القول لدی، الله وایي زما خبره بدلیږي نه. بیا د دې حدیث څه مطلب دی؟ بیا خو څنګه چې مولانا مودودي رحمه الله په دې مسلې جبر و قدر کې دا مسله لیکل چې دا دنیا خو بیا یو ډایلاګ دی، او بس څنګه چې یو هدایتکار یو ډرامه ولیکي او بیا ول خلک پیدا کوي چې راځي او په دې کې تاسو کردار ادا کړي، یو دا معنا شوله. بیا د جنت او جهنم خوند څه پاتې شو؟ په دې بنیاد باندې صحیح خبره ده د دې په باره کې چې ټول احادیث کله سړی وګوري، د دې حدیث مطلب یادا دی چې عمل داسې نه لیکلی کېږي چې دا سړی به شقي دی نو دا به شقي ولیکلی شو او دا به د مرګه پورې شقي وي، او سعید ولیکلی شو دا به د مرګه پورې سعید وي. نه، د دې مطلب دا دی شقي او سعید دا معنا ده چې الله رب العالمین په دې انسان کې دوه قسمه استعدادونه پیدا کړي، د سعادت او د شقاوت استعداد پکې پیدا کړي. څنګه چې قرآن عظیم کې راغلی دی که نه چې الهمها فجورها وتقواها، الله په انسان کې تقوا هم واچوي او فجور هم پکې واچوي. یعنی الله په انسان کې دا صلاحیت پیدا کړي چې دا ګناه هم کولی شي او نیکي هم کولی شي. دا یې معنا ده چې شقي او سعید، یعنی په دې هر انسان کې دوه لیاقتونه وراچوي، دوه د سعادت او شقاوت لیاقتونه استعدادونه ایبیلیټیز پکې ورواچوي. دا به کېدای مطلب د دې حدیث دی. او قرآن نه معلومیږي هدیناه النجدین، دوه لارې ورته ما ښودلي، دغه دوه لارې د سعادت او شقاوت. نو د هغې نه وروستو بیا د کومې لارې انتخاب چې وکړي نو په هغه لار باندې به دا ځي. دا یې معنا ده. فوالله د دې جملې په باره کې بعضې محدثینو لیکلي دا ادراج د راوي دی، دا د عبدالله بن مسعود د دې حدیث وضاحت کړی دی. صحیح خبردار چې دا مرفوع دی، دا حدیث دا هم د رسول الله الفاظ دي. نبی علیه السلام قسم کړی دی چې فوالله زما په الله قسمي الذي اغه الله لا اله غیره، چې د ده نه بغیر بل معبود نشته. دا د خبرې د تاکید دپاره عربو طرز کلام دی چې کله خبره تاکیدي کوي مؤکد کوي نو قسم ورله کوي. بل ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه، په تاسو کې یو کس به لګیایي د جنتیانو عمل وکړي. جنتیانو عمل څه دی؟ مونځ د جنتیانو عمل دی، رښتیا د جنتیانو عمل دی، جهاد د جنتیانو عمل دی، علم کول د جنتیانو عمل دی. دا به ټیک ټاک به د جنتیانو عمل کوي، او د خلکو په نظر کې به داسې شي یا به دته ځان داسې ښکاري چې سم بزرګ دی، سم ولی دی، حتی ما یکونه بینه و بینها الا ذراع. د ده په ګمان کې، د خلکو په ګمان کې به د ده او د جنت په منځ کې یو ګز پاتې شي. لکه بعضې خلک یي تک سپین پټکې، تکې سپینې جامې، غټې غټې تسبیح او قرآن مجید په لاس کې 15 وخته مونځ. خلکو دا فرشته را چې مړ شي جنت ته به ځي. اوس څه پته لګېده نیت څنګه دی؟ د عمل خو خلکو ته یو شان ښکاري، خو نیت یې څنګه دی؟ دقسې دا یو فرشته ښکاري خلکو ته، او د خلکو په ذهن کې دا راشي چې دا سړی مري، د مرګ په جنت په منځ کې خو یو ګز فاصله ده، بس دا به جنت ته ځي. فیسبق علیه الکتاب، په ده باندې لیک را مخکې شي. لیک څه دی؟ د عمر پوره شي، یعنی د جنت او د په منځ کې یو ګز فاصله د عمر یې پوره شي. نو په کار خو دا ده چې به د جنت ته ور ودانګي. نبی علیه السلام فرمایي په دې وخت کې فیعمل بعمل اهل النار، دا به وکړي عمل د جهنمیانو، فیدخلوها جهنم ته به داخل شي. او بل طرف ته وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار، یو سړی به ټول عمر جهنمیانو عمل کوي، ګناهګار دی، زناکار دی، غل دی، ډاکو دی، او داسې ښکاري خلکو ته، یا ده ته ځان داسې ښکاري حتی ما یکونه بینه و بین الا ذراع، چې د ده د جهنم په منځ کې یو ګز پاتې شو. نو فیسبق علیه الکتاب، په ده به کتاب ولیکل را مخکې شي، عمر به پوره شي. نو آخره ټیم دی فیعمل بعمل اهل الجنه، نو دا به عمل جنتیانو عمل وکړي، نو فیدخلها جنت ته به ور داخل شي. دا حدیث دا د مشکلو حدیثونه دی، دا ټوکړه ګرانه ده. په دې بنیاد باندې ګرانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی ټول عمر نیک اعمال وکړي
او په داسې به جنت ته ورنږدې شي لکه یو لویش او په دې وخت کې دا غلط عمل وکړي د کفر عمل وکړي جهنم ته به لاړ شي نو یو اعتراض په دې حدیث دا راځي چې دا خو د انسان سره زیاتی دی ظلم دی ټول عمر نیک عمل وکړو په کار د الله له توفیق د نیک عمل ورکړی ولې ګناه وکړله دا خو زیاتی د انسان سره وشو نو دا سوال په دې حدیث باندې راځي دویم نمبر دا چې په یسبق علیه الکتاب چې کله پې لیک را مخکې شي نو دا په دې لیکلو په دې ټیم کې دا جهنمیانو عمل وکړي دې خو دغه مطلب شو چې الله در جهنم دپاره پیدا کړی دی ځکه الله تعالی پرې د تقدیر را مخکې کو خامخې پې دا عمل کو پې جهنم ته ولې بوځي دې جواب دا دی الحدیث یفسر بعضو بعضا یو حدیث د بل حدیث وضاحت کوي هغه دا دی چې اصل کې مسلم شریف کې دا حدیث دی هلته پکې جمله زیاته ده هغه جمله داسې ده چې دا سړی به عمل کې فیما یبدو للناس خلکو ته به داسې ښکاري دې حدیث دا معنا ده یو سړی دی دا به جنتیانو عمل کوي او خلکو ته به د جنتیانو ښکاري اصل کې دا جهنم والا سړی دی ولې عقیده خرابه ده فکر غلط دی ریاکار دی په دې نیت نه کوي چې دا الله تعالی به دې خوشحالي د خلکو دپاره یې کوي نو چې د خلکو دپاره یې کوي نو په یعملو بعمل اهل النار دا معنا ده چې کله د ده مرګ را پوره شي نو الله تعالی به خلکو ته ښکاره کړي صرف دا یې معنا ده ټول عمر د ښه عمل کوو خلکو ته ښه ښکارېدو نو اوس دا خو خلک په مغالطه کې پراته دي هسې نو چې سبا خلک دا پالو کوي چې دا خو ښه سړی نو په دې آخر عمر کې چونکې دا خو جهنمي دی بنیادي طور باندې الله به یې د لاسه غلط کار ښکاره کړي لکه غلا له به لاړ شي په غلا کې به مړ شي زنا له به لاړ شي د چا کور ته به ور خلکو به ډز وکړي لکه دا خو بزرګ دی دا خو عالم دی پټکی به والو دا خو هغه تبلیغي دی دا خو مجاهد دی نه خلکو ته ښکارېدو اصل کې الله رده حقیقت خلکو ته ښکاره کړو په دې وخت باندې دا مړ شي دا مطلب د حدیث دی په دې کې بیا اعتراض نه راځي او د بل طرف سړی به د جهنمیانو عمل کوي په ظاهر کې خلکو ته به دا د جهنمیانو ښکاره کېږي خو دا به ډېر نیک سړی وي یعنې دا به د خلکو څه خبرې نه کوي نو خلکو څه خبرې نه کول تعلق پرې ښودل خو د جهنمیانو عمل دی نو خلک خو د جهنمي وي ور دغه رسته دی یاره دا خلک غله دي دا ډاکوان دي زناکار تعلق ورسره نه ساتم د به البغض لله والحب لله به کړی په دې بنیاد باندې خلکو ته د جهنمي ښکاري او په اصل کې دا جنتي د الله ته ګران دی نو په د آخر عمر کې د لاسه به داسې کار کوي چې خلکو ته ښکاره شي لکه مونږ خو په غلطه باندې دا خو ډېر نیک سړی و لکه د جریج په باره کې چې راځي چې جریج خلکو ته غلط سړی په ظاهر کې ښکارېدو خو په حقیقت کې دا نیک سړی و نو په آخر وخت کې الله تعالی هغه د هغه خلکو ته سعادت ښکاره کړو نو د هغې نه پس هغه د خلکو ته بیا نیک وایو په دې بنیاد باندې دا حدیث مطلب دی چې کله د ده مرګ راځي او لیکلی راځي په دې وخت کې به الله رب العالمین د لاسه یو کار کوي نو هغه کار نو بیا فیصله کېږي نو فیعملوا بعمل اهل الجنة فیدخلوها په د آخر کې به دا جنتیانو عملو کې دا به هغې ته ور ننوځي داخل به شي ورله دې حدیث مطلب هم دا دی چې انما الاعمال بالخواتیم د اعمالو د نمودار دا په خاتمو باندې دی چې د سړي خاتمه څنګه کېږي نو اقصې به الله رب العالمین به فیصله کوي دعا به کوو چې الله تعالی زمونږ خاتمې په ایمان باندې په اسلام باندې په تابعدارۍ باندې په احسان باندې وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین